السلام علیکم ملګرو دغه یو ځای والی غالبا دوی دا د چیف افیسر کور دی د خانوزۍ پولیټیکنیک کالج له څنګ سره د دغه ځای حالات مو موږ معلوم کړو چې دا ځای ته څنګه دی د دغه چوکیدار سته نسته او د دغه ځای حفاظت کوي که دا هماغه ته رادی لکه کوم چې هغه دغه والی آی ټي سنټر والی نو د باندې خوا خو فلحال د دغه دروازې هم سمې دي نور هم سم دي ما خیال چوکیدار به پکې شي وي موږ به وګورو دغه دی چوکیدار ښه راووتی السلام علیکم ابراهمان ستړی مه شي څه حال دی څنګه یې ښه یې صحت برابر دی د دې ځایګي چوکیدار ته یې ښه نو یا شکر دی د دغه ځای حفاظت خو یې تقریبا تر یوه د پورې شته او نو مطلب مستقل چوکیداري لږ راځي دغه ځای موږ ته کمپلیټ نه دی معلوم د دغه ځای ته څه ویل کېږي دا څه شی دی ریسټ هاوس دی د چیف افیسر کور دی ښه دغه بلډینګ به وګورو بیا بل تازه حال احوال وکړو چې ستا ترتیب څنګه دی ستا چوکیداري څه تر ده نو ماشاءالله ډېر ښایسته بلډینګ دی ډېر ښایسته ځای دی ډېر ښایسته لوکیشن هم دی دغې کمرې دي نو تر ډېره حده پورې د دغه ځای حفاظت سوی دی دا یې کچن دی خو د دغه ځای یو چاردیواري پاته ده یو څه نه څه کار کې پاته دی هغه نه دی کې سوی بلډینګ یې ښه بلډینګ دی ښه ښې دروازې کې لګېدلي دي ښه ترتیب دی یوه کمره دغه ده دلته ته یې و ښه یې کړې ښه صحیح دا یوه کمره به نه وګورو که ستا اجازت وي دغې هم ډېر ښایسته کمره ده ښه هواداره ښې کړکیانې ورایله دي دغه هم کمره ده که دا دغه ځای دی ښه څو ډېرې کمرې پکښې دي او د دغه دا کړکۍ دغه نه دی لګېدلی بیا نو ما خیال چوکیدار خپل دغه ورته کړی دی کړکۍ یې وړې ده دا یې وختي و دغه کړکۍ ته دغه ګوامین آل دی ښه اترا صاحب برنډه به هم وګورو د باندې خوا به هم وګورو بیا به له تاسو څه حال احوال وکړو چې وروره ستا ترتیب دلته څنګه دی اوس یې واره بیا ستړی مه شې څنګه یې ښه یې دا ځای مو ولیدلی بلډینګ ښه ښایسته بلډینګ دی حفاظت یې هم ولئ چیرې چوکیدار وي د هغه ځای کې حفاظت وي ملګرو دا زموږ د خانوزۍ کلي سالیزۍ د مرحوم غفار لالا زوی دی نو دی دلې دی ستا ډیپټي څه ته راده په څه حساب یې یاره زما ډیپټي دا 5م کال روان دی 5م کال حافظ خلیل صاحب یې لګولی یم کور یې ودان او دلته ما کاغذان جمع کړي دي اوس دا یو په دا بله میاشته کې نو زما دا اپیل دی چې وروره دا زما کاغذان جمع سوي دي دا کار د راوستي مطلب ته دلته پرایویټ لګیا ریګولر نه یې سرکاري طور پر نه یې پرایویټ لګیا یم ښه نو یو بل د اکشني دغه خبره ده دی ستی دی په دا یوه پښه معذوره دی او انتهایي ډېر غربت دی اوس د ده تر مخ نو موږ د غربت دغه نسو کولی وویله نو دی خورقی وي زما 5 کاله کجې په دا 5 کاله کې به د دا ځای د یوه خښتې حفاظت سوی نو چې یو سړی دونه ایمانداره پرایویټ طور پر دی دونه دغه کوي تنخوا څو درکوي تنخوا له اول له 12000 شروع سوي ده 12000 یو کال بیا بل کال بیا 15000 وه بیا دا بل کال 18000 وه ښه اوس 22000 مطلب په دا 22000 ته د کور ګزاره کوې شکر په 22000 کې نو ملګرو 22000 خو بیخي نن سبا د خلکو د هفتې ولاکه کشي دی سړی دغه سړی بیا هم د الله شکر ادا کوي نو موږ دا خواست کوو دا ریکویسټ کوو له سرکاره ځل یا کوم خلک دا زموږ ویډیوار وي چې وروره د ده ایمانداري و د ده غیرت و د ده دا دونه قربانۍ ته وګورئ د دا ځای ډېر ښایسته حفاظت کړی دی
نو دغه نوکري باید چې یو بل چاته نشي میلاو دا د ده حق دی 100% د ده حق دی نو موږ دا خواست کوو ولې ځای له خو موږ دته نه دي ویلي موږ له خپله مخه ورغلو نو که د ځای یو شی دلي ویل یا دوري وایي هغه معلومېدلی نو چې کوم ځای دی په موجوده طور پر د هغه د ډېر ښه حفاظت په ایمانداري کړی دی دغه کمه نوکري چې راځي هغه د ده ته میلاو شي موږ دا ریکویسټ دا خواست کوو و سرکار ته و حکام بالا ته او د حافظ صاحب د شکریا دا کله کور یې ودان چې هغه دی دلته لګولی دی د هغه تنخوا ورکوي په راویټ طور پر نو موږ له سرکاره دا خواست کوو چې وده ته دغه نوکري له ده پر ځای بل چاته نه ورکول شي کور د ودان محب رحمان د علاقې له طرفه موږ ستا کور ودانۍ ویایو چې دونه قدر د په عزت دغه ځای په غیرت ساتلی دی او یو شی هم نه دی دغه سوی ډېره مننه